افسوس زمونږ په مسلمانانو باندې نه زمونږ مسلمانان د خپل مولا خپې وایي نقطې پکې راوباسي افسوس زما وروڼو د خدای په نزد د عالم قدر دی د فرشتو په نزد د عالم او د حافظ قدر دی او چې د چا په زړه کې مسلمان په زړه کې د قرآن او د پیغمبر قدر پروت دی د هغه په زړه کې هم د عالم قدر او د جاهل مسلمان په زړه کې به قدر نه زه کله کله ډېر په سوچ کې پرېوځم زه وایم یهودیان د خپل دیني مولا ډېر قدر کوي ربي ورته وایي دومره قدر یهود د خپل مولا کوي د هغه مخکې سر نه اوچتوي سر ټیټوي عیسایان د خپل پادري د خپل راهب دونه قدر کوي چې دونه د پلار نه کوي ولې وي دا زموږ د مذهب مشر دی مجوسیان د خپل آتشکدې والا چې کوم آتشکدې ته ناست دی د هغه مخکې سر نه پورته کوي ولې دا زموږ د مذهب مشر دی فارسیان افسوس زمونږ په مسلمانانو باندې نه زمونږ مسلمانان د خپل مولا خپې وایي نقطې پکې راوباسي دا ولې څه چل دغه خلک هغه په باطله دي هغوی پسې شیطان نه دی لګېدلی زمونږ دین په حقه دی موږ پسې شیطان لګېدلی شیطان نن د مسلمان په زړه کې دا اچوي چې د مولا پسې ششابه دکې داسې وړې وړې نقطې دي هغه راوباسه غلطۍ خو شته که نه دې نه خو څوک انکار نه شي کولی دا راوباسه شابه خلکو ته وایه چې خلک په مولا اعتماد ختم شي د خلکو په مدرسه اعتماد ختم شي چې په مولا د خلکو اعتماد ختم شي په خپله به علم نه کوي بچي باندې به هم نه کوي د مولا به هم قدر نه کوي دین به ختم شي دین ختم د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم مشن دی دا دې ختم شي نن په دې سوشل میډیا تاسو ګورئ که څومره خلک بل څه نشته مولا دا مولا دا هغه عالم دا هغه عالم دا هغه قاری دا هغه قاری دا دنیا نښته چېرته یو حافظ صاحب به ماشوم را ګیر کړي عقل به ورته ښیي وی به نه دي پکار وال زه د والو مخالف یم حافظانو له پکار چې خپل به ماشومان نه وایي هسې دې ورته عقل ښایي لیکن یو حافظ لګیا شو ماشوم یې و په سوشل میډیا په دې موبایل هغه پرچار شروع شي که نه او دې مارې ښیي وګورئ که ظالم ته او شاګرد یې راګیر کړی دی وګورئ ظالم ته او شاګرد یې راګیر کړی او په دې سکولونو کې وله بیخ وباسي الوړي کې قسم په خدای الوړي کې او په شا یې ډبوي او لاس الوړي کې او په دې چوکو یې وایي سم نشته سم نشته یو مولانا پټې غلطي وشي خو چې دا سوشل میډیا د اسمان په سر اوچت کړي وګوره هغه عالم ته وګوره هغه مول هلکه د دې معاشرې انسان د غلطۍ به نه کېږي لیکن څونه غلطۍ زموږ په سکولونو په یونیورسټو کې په کالجونو کې کېږي څه نه کېږي هېڅ هم نشته هېڅ پروا هم نشته زه افسوس دا کوم چې موږ ولې د دې خپل دین دشمني کوو موږ د دې خپل قرآن سره ولې دشمني کوو موږ د خپل پیغمبر مبارک د مشن سره ولې دشمني کوو موږ چې د قیامت پر رسول الله مبارک سره به مخ څنګه لګاو موږ هم مخامخ کېږو بس مخ به څنګه لګاو ابه ما نه تپوس کوي تا نه به تپوس کوي چې زه کوم څیز له الله لېږلی وم هغه کار خو دې ملا صاحب کوم زه دې له لېږلی چې قرآن خلکو ته ورسوم دې رسوي زه دې له لېږلی چې حکمت او سنت خلکو ته ورسوي هغه ډیوټي خو دا اخیستې ده زه خو دې له لېږلی وم چې شریعت خلکو ته ورسوم دې غریب چندې غوښتې چندې خلکو ته به لاس نیوه او مدرسې په سوالونو جوړه کړې وه هغه کار ده کو او ظالمه ته بیا هم ورپسې لګیا وې نه به کوي انشاءالله العزیز نه به کوي خیر انشاءالله د چا په زړه کې د خدای قدري د خدای د قرآن قدري د پیغمبر قدري د پیغمبر د سنتو قدري ابه د دین د عالم او د حافظ داسې قدر کوي په سر به ګرځوي او سپک ورته نه وایي د خو دین ته سپک کتل دي ته چې لوړ ته سپک ګورم خو لوارې ته سپک کتل شو که نه شو ترکان ته سپک ګورم د هغه ترکاڼۍ ته سپک کتل شو که نه شو نو چې علم مولا ته سپک ګورې مدرسې ته سپک ګورې نو خو علم او شریعت ته سپکو کتل د خدای بدبخته د خدای نه ته نه یېرېږي الله ته به نه مخامخ کېږي سهل تستری رحمت الله علیه سهل ابن عبدالله تستری ډېر لوی بزرګ و ډېر لوی بزرګ ولی الله د زمانې و حضرت امام ابو داود رحمت الله علیه ناست دی ولا راغی
یو ورله راغی کېناسته وي حضرت زه یو مقصد له راغلی یم ما لا مقصد به پوره کړې وایي که د ما په وس کې وایي ستا په وس کې دی وایي که د ما په وس کې و د شریعت خلاف نه وایي د شریعت خلاف هم نه دی او ستا په وس کې هم دی ما سره واده وکړه چې پوره کوې به امام ابو داود رحمت الله علیه امام ابو داود سجستانی د هغه کتاب په دې دوره حدیث کې پړاویږي ٹھیک شو چې د ما په وس کې و د قرآن او سنت خلاف نه د شریعت وعده ده سره پوره کوم وایا چا ورته وي و دو نه پېژن چا ورته وي صاحب دا دې وپېژن وی نه وایي دا سهل ابن عبدالله تستري دی اوهو لوی بزرګ د خدای ویل هغه دی زر ورته پاسې ما صاحب نه پېژندلی وی نه دا ما پېژنګلو وروستو ده خو زه ډېر لوی مزل مې وکړو یو مقصد لا به راله پوره کې وی تا ته خو مې چې شریعت موافقي او زما په وس کې پوره کوم وی د شریعت موافق هم دی ستا په وس کې هم دی وی وایا وی دا ژبه دې راوباسه دا د له ښکلو دې له راغلی یم چې ستا ژبه ښکل کړم وی د ما په ژبه څه کې وی په دې ژبه ته د پیغمبر مبارک حدیث ښیې کومه ژبه چې د پیغمبر مبارک حدیث کوي دې له راغلی یم چې نن دا ژبه د ښکل کړم ګورو چې د پیغمبر قدر پړه کې دی او د پیغمبر د حدیثو قدر پړه کې دی نو کومه ژبه چې لاړې ته بیږي لاړې نن یو ډېر لوی بزرګ را دی هغه ژبه ښکلی او زمونږ محمد ابن حسن شیبانی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګرد محمد ابن حسن شیبانی هغه چې وفات شو یو عالم په خوب کې ولید وی الله د سره څه وکړل دا د امام صاحب شاګردانو کې دی او د امام صاحب د فقه ډېر لوی خدمت الله د دې سړي نه اخیستی دی وی الله د سره څه وکړل وی چې الله ته مخامخ شم نه رپېدم داسې او سخته ورځ ده نو داسې رپېدم نو وایي چې مخامخ شم ما ته الله وی محمد ابن حسن چې اونی رپېږي مه یېرېږه ما دنیا کې ستا سینه د خپل کتاب او د خپل مبارک پیغمبر د کتاب د علم نه ډکه کړې وه او کومه سینه چې د خپل کتاب او د خپل پیغمبر د کتاب د علم نه ډکه کمغه سینه د جهنم د اور نه نه ډکو اوهو د هغه سینې څونه قدر دی خدای سره کومه سینه کې چې قرآن پروت دی څونه قدر حافظ اوهو سینه کې قرآن پروت دی لیکن موږ نن ګیا ورته نه اچو نن موږ سپک ورته ګورو عالم په سینه کې قرآن او سنت پروت دی موږ پروا نه ساتو موږ عام یو دا عالم ته موږ د یو عام یو د یو نوکر د جماعت امام ته د یو قصبګر په شکل موږ ګورو قصبګر هم د خدای بنده دی تاله ډېر لوی کار کوي هغه به هم قدر کوي خو موږ ملا ته په دغه نظر ګورو حافظ ته په دغه نظر پروا هم نشته قدر نشته د موږ په خلکو په زړه کې بالکل او الله سره شته ستا سینه کې مې خپل کتاب او د خپل پیغمبر د کتاب علم اچولی او کومه سینه کې چې دا ور واچوم ممره دوزخ ته اور نه نه ډکوم ما دې تپوس وکړ امام ابو یوسف څه شو وایي هغه د ما نه بره مرتبه کې بیا مې تپوس وکړو حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څه شو وایي هغه خو چې تپوس نه کې هغه خو په ډېرو لوړو مرتبو کې به نه ناست اوس ته دا خو خوب دی که نه نه قرآن ته وګوره یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات الله وایي مسلمان له په کافر او بیا په مسلمانانو کې علما او لما غټې غټې مرتبې مقرر کړي زمارونو تاسو دا مهرباني به کوو که خیر انشاءالله په بچو به علم کوو یریږو به نه پس په ډوډۍ به نه یریږو ډوډۍ د چا لاس کې ده او زما د په خدای قسم یې ښه ډوډۍ به ورکوي عزت د چا په لاس کې دی زما د قسم په خدای ښه عزت به ورکوي خو د پیغمبر مشن به موږ جمع دی کوو او مشن دا دی چې خپل بچي خپل نوسي علم ته وباسي کم ماشومان چې لسم پاس کړي وي موږ اکثر د خلکو ته وایو چې خیر د لسمه پورې په سکول ووایي ځکه نن سبا دا سکول دا زمونږ په دې دین کې هم پکارېږي دې نه بغیر کار نه کېږي لسمه پورې په ماشوم باندې سکول ووایي او د لسم سره سره جومات ته لېږه که حفظ پې کولی شي حفظ پې او که چېرته حفظ نه شي کولی حفظ فرض لازم نه دی نو بیا نن سبا په ډېرو ځایونو کې دا سیکنډ ټایم مدرسې جوړې شوې دي
ماسپښین نه پس ډېرو کلو کې شته نو هغه سیکنډ ټایم مدرسې ته لېږه هلته به سبق هم د دین شروع کړي او سکول ته دې ځي لسم به پاس کړي چې لسم پاس کړي مه یارېږه روزي د خدای په لاس کې چې ته الله ته لاړ شې قبر کې نو زه به څه جواب خدای له په قبر کې ورکوم والله که جواب ورکړی شم نشم ورکولی یو ټکې به څه دې راوړی دي الله به تپوس کوي قیامت پر ورځ به تپوس کوي څه دې راوړي دي بس وایي الله هېڅ مې هم نه دي راوړی دغسې مې د یو ملا صاحب تقریر او دی نه دی خپل بچی مې ستا قرآن ته کېنولی زه چې راتلم که نه زنکدن مې و دلته دنیا ته راتلمه زما بچی قرآن ته ناست زه چې راتلم زما بچی د شریعت علم ته ناست و انشاءالله چې دا به د کامیابۍ ذریعه کې خیر انشاءالله زه به هغه شی تا له خوښوم چې ځان له خوښوم علم په بچو کې ښه دا د علم زمانه ده او د عالمانو قدر وکړي د عالمانو عزت وکړي نو دې زمانه کې الحمدلله ډېرې مدرسې دي او الحمدلله روانې دي داخلي شروع دي او خپل بچي داخل کې په مدرسو کې چې چاته نږدې مدرسې